السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. محترم سامعین او اوریدونکو، د تلاوت هغه عیوب چې هغه ستاسو مخکې بیان شوي دي، د هغې نه اووه مخکې مونږ بیان کړي دي. نن د هغه اووو تذکره بیانوو کوم چې پاتې شوي دي. نو د هغه عیوبو نه ځان بچ کول لازم دي، ځکه چې د دې حکم یې په حرام او مکروه کې راځي. نو د دې قسمه عیوبو نه هر قاري، هر عالم او هر مفتی له ځان بچ کول دا لازم دي. انشاءالله العزیز زما دا یقین دی چې داسې قسمې ویډیوګانې به تاسو ته تر د نننۍ ورځې پورې نه یو عالم، نه یو مفتی او نه یو قاري بیان کړي. د داسې ویډیوګانو دپاره انشاءالله تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو بلا تاخیر زه هغه عیوب ستاسو مخکې بیانوم کوم چې ډېر لازم او اهم دي. نو بل دی د هغو عیوبو نه اتمه نمبر زمزمه. زمزمه ویلی کېږي چې د ګانو په شان تلاوت کول او د تجوید د قواعدو د صفاتو لازمه او عارضو نه خلاف لوستل قرآن، نو دې ته زمزمه ویلی کېږي. او د هغه مخکې سره مونږ حکم وروسته بیان کړی، د دې سره به یو ځای بیانو چې حکم د دې زمزمې دا دی چې دا حرام ده. حرام څوک چې په دې طریقه تلاوت کوي چې د ګانو په شان لولي، نو د دې حکم دا دی چې دا حرام ده. نمبر 9 دی ترقیص. ترقیص ویلی کېږي اواز کښته کول، بره کول او د تجوید د قواعدو نه خلاف لوستل. نو داسې قسمه تلاوت چې دی د دې حکم دی حرام. نو په دې طریقې سره تلاوت کول چې دی دا حرام دي. بل ته ویلی کېږي عنعنه. عنعنه چې حمزه د عین په شان مخلوط کول، حمزه د عین سره مشابه لوستل، په هر یو حرف کې د عین حمزه په شان او حمزه د عین په شان لوستل. حکم د دې دا دی چې د دې دا حرام دی. څوک چې په دې طریقه تلاوت کوي نو حکم د دې دا دی چې دا حرام دي. بل ته ویلی کېږي رکزه. رکزه ویلی کېږي بې موقع ادغام کول، چې موقع نه یو ته ادغام وکړي. اکثر د حروف یرملون یا اکثر قرا حضرات یا د دې نه علاوه علماء کرام اکثر په دې کې مخلوط دي چې هغوی په دې کې بې ځایه ادغامات کوي. نو حکم د دې دا دی د رکزې چې دا حرام ده. بل ته ویلی کېږي تمضیع. تمضیع ویلی کېږي حروف خوړل په شان د خوراک باندې، چې حروف یو انسان چې دی هغه خوري، سړی صحیح په تلفظ او انداز او طریقې باندې نه پوهېږي. حکم د دې دا دی چې دا مکروه دي. نمبر 13 غالبا چې کلمه د کلمې په منځ کې وقف کول او د دغه وقف نه وروستو بیا دا کلمه د مخکې نه شروع کول. نو داسې کول چې دې ته ویلی کېږي تعویق. او د تعویق حکم دا دی چې دا کول حرام دي، داسې طریقې سره تلاوت کول حرام دي. بل ته ویلی کېږي نمبر 14 چې وثبه. وثبه ویلی کېږي حرف اول چې کوم حروف اول دی، حروف اول چې کوم په کوم ځای باندې وقف وکړی شي او هغه پرېښودی شي او د مخکې نه شروع کړی شي، نو دې ته ویلی کېږي حرف اول، دې ته ویلی کېږي وثبه. او د وثبه حکم دا دی چې داسې کول په دې طریقې سره تلاوت کول حرام دي. نو دا شو هغه 14 قسمونه چې کم چې په تلاوت کې انسان کوي او د دې عیوبو نه ځان نه بچ کوي. نو د دې حکمونه تاسو ته بیان شو مختصراً. هغه دا دي چې ترغید، نمبر 1 نمبر 2 تنفیش، نمبر 3 تعجیل، نمبر 4 تطنین، نمبر 5 تحمیز، نمبر 6 تطویل، نمبر 7 همهمه، نمبر 8 زمزمه، نمبر 9 ترقیص، نمبر 10 عنعنه، نمبر 11 رکزه، نمبر 12 تمضیع، نمبر 13 تعویق، نمبر 14 وثبه. دا 14 قسمونه چې دي دا ستاسو سره په دې ویډیو کې بیان شو. د راتلونکي ویډیو لپاره تاسو اجازت ورکړئ مولانا قاري حسن رحمان صاحب له، او سره د سبسکرایب کولو د چینل نه د راتلونکي ویډیو لپاره تاسو ټول مسلمانان د الله په امان